على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن د کوټې په ښار کې د خان شهید یو کم پنځوستم تلین د دې پرتمنې جلسه قدرمن مشرا گران محبوب چیئرمین محترم محمود خان او د ملک جنوبی پښتونخوا شمالي پښتونخوا کراچۍ راغلو ملګرو او دلته له هرې ضلعې څخه چې کارکونان راغلي دي زه ټولو ته شاباشي ورکوم چې دوی ډېر همت کړی دی دوی ډېر مهنت کړی دی کاش دا مهنت کارکنانو کاوه لیکن مسله دا وه چې هغه چې کوم منیجمنټ وي هغه صحیح نه و کارکنان یې په صحیح معنا نه مینج کول نن داسې معلومه شوه چې یو ډېر ښه انتظامات چا چې انتظامات کړي دي هغه کمیټې ته شاباشي ورکړو چې ډېر ډسپلین او ارګنایز کارکنانو ځوانانو واورئ په کال کې یو حج راځي په لوی اختر یو حج راځي دا حج ته چې هغه سړی چې هغه توان لري چې د بچي تعلیم خوراک دا پروي پر دا حج فرض دی دا ولې فرض دی دا په دې فرض دی چې اسلام چې کم خورسوی دی نن په دنیا کې 40 یا 48 اسلامی ملکونه دي دیتا پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه دی تللی دا حج د دې دپاره چې دا بوتله هلته به حج خطبه ورکول کېده د عرفات پر میدان چې دا میسج دا پیغام یوسئ خپل وطن ته نن تاسو له مختلفو ضلعو د دې ملک د مختلفو صوبو راغلي یاستئ تاسې دلته د مشرانو خبرې د زړه په غوږو واورئ توجه خپل مشرانو ته د هغه مجلس ته او هغه خطبه هغه مجلس چې د کام لپاره څه کول پکار دي لاړ شئ خپل کلیو ته خپل علاقو ته دا د مشرانو میسج ورسوئ عزیزانو ملګرو ګرانو کارکنانو موږ الله پاک یو ډېر غني قوم پیدا کړي موږ د دنیا هر قسم دولتونه لرو د خدای لخوا موږ غني قوم پیدا یو لیکن په دې ملک کې چې کوم حکومتونه دي د چا بالادستي ده هغه موږ له خپله کامه او د خپل کام له وسایلو محرومه ساتلي یو موږ په وطن کې په حکومت کې موږ ته هغه واک او اختیار نه دی راکول سوی چې موږ خپل وسایل راوباسو د خپل ځوانانو ته د خپل مورکۍ او د سپین ږیري پلار له څنګه یو ښه ژوند ورکړو زموږ پر وسایلو بل قبضهګر دی او زما او ستا نیم قوم ای ځوانانو زما او ستا نیم ځوانان وروڼه د کراچۍ په تودو ګرمۍ کې د سند د پنجاب
د دوبۍ په سرو ګرمۍ کې یو کال بل کال خپل مور پلار خپل بچان ته راځي. وطن له وسایلو ډک دی، لیکن هغه وسایل پر تا باندې یعنی ستا د ګټې دپاره ستا د وجود دپاره که دغه وسایل استعمال سي ته د دنیا تر ټولو غني کوم. نن پر افغانستان ولې حملې شروع؟ خو دا ګناه دا ده چې افغانستان الله پاک یو ډېر غني وطن پیدا کړی د ټولو عالمي قوتو پر نظر دی. دغه رنګه زما او ستا پر وطن، زما او ستا پر وسایلو، زما او ستا پر کویلو کرومایډ، زما او ستا پر سنگ مرمر چې د دنیا تقریبا 28 قسم معدنیات خالد زموږ د دې جنوبي پښتونخوا غرونه د غرو نسونه په ډک دي. د دې د غرو نسونه که زموږ په کار، زموږ په استعمال، موږ د خپل کام او زموږ د خپل راتلونکي سباون دپاره استعمال کو، موږ د دنیا امیر ترینه کوو. لیکن له بدقسمتۍ چې زموږ کام زه نن سبا وایم چې دا قوم پښتون چې دی دا تیورټیکل نه دی، د خبرو زده کړه نه کوي، دیده سودا کوي، د سترګو ګټه کوي، په سترګو شی وویني بیا هغه کار کوي. تاسې واورئ دا قومونو څنګه ترقي کړې ده. نن په ایوب سټیډیم کې د ځوانانو د مهنت او د رښتینې لیډرشپ یعنی د رښتینې لیډرشپ نتیجه ده او ستاسو د مینې د خپل لیډرشپ سره د هغه له پاکوالي سره نن دا سټیډیم چې تر ننه پورې زه پریشان وم چې دا جامع غفیر به له کومه خوا راځي. دا 8 کاله 10 کاله له پارټۍ پرې کړي، له مرکزي سکرټریټ پرې کړي، د علاقې له دفترانو پرې کړي. هغه ځوانان هغه کارکنان دي چې نن مخ صفا سوی، د لارې خنډونه لرې سول، د لارې څخه کاڼي ووتل. نن په ډېر مینه په محبت دا دی د خان شهید پتلین کې شرکت وکړي. نن زموږ حوصلې تاسې راپورته کړي. نن موږ شکر ادا کوو چې ستاسو په محنت زموږ حوصلې راپورته سوې او انشاءالله اوس به پارټۍ جوړېږي. اوس به پارټۍ پر مخ ځي، اوس به د وطن ستونزې اسانه کېږي. دا یو ریفرنډم دی چې موږ دنیا ته دا ښکاره کړه چې خلک تر پارونده پورې غږېدل چې پښتونخوا نشته، پښتونخوا لاړه، پښتونخوا دغه ده. انشاءالله نن د نن بعد تورې ورځې ورکېږي. خپل سکرټریټ، مرکزي سکرټریټ که به هغه انسانان ستاسو د خدمت دپاره ناست وي چې تاسو ته به لاس په نامه وي، ستاسو قدر به کوي، د مشرانو قدر به کوي، د کشرانو سره به مینه کوي، د کشرانو خدمت به کوي. داسې خلک به په دفتر کې ناست وي، داسې ځوانان به په علاقو کې ناست وي چې د دوی د صلاحیتو پر بنیاد به د هغه علاقو د هغې ضلعو نوي ځوانان، نوي ملګري به ورځي او دوی به په ډېر مینه اوري، خدمت به کوي،
عزیزانو نن د خان شهید دین خان شهید شش غوښتو خان شهید دغه غوښتو د نن بعد چې څنګه موږ لاړو هر څوک خپل علاقې ته لاړی خپل د دفترانو فعالیت خپل حاضري د مشرانو ملګرو قدر د کسرانو باندې نظر شفقت دا یو فیملی ده دا یو خاندان دی دا خاندان یو مثالي خاندان جوړول غواړي بچانو ته ښه تربیت ورکول غواړي نو چې زموږ دا قوم تربیه شو دوی سره یو په بل سره ننوتل انشاءالله هغه ورځې اوس ډېرې لنډې شوې چې د دې ملک هر څو زورور دي هغه به زموږ پر خپل وطن خپل واک او اختیار وسایل دا به زموږ مشر به تقریر کوي خبر به درته کوي وخت کم دی کارکونان ډېر په مینه راغلي دي په انتظار دي بس دا درته وایم چې له ننه څخه به تاسو خپل کار جاري ساتئ د دې 10 کالو کم ګیپ چې راغلی وي ټایم چې راغلی وي پارټي کارکون تللی وي ناراضه وي کور ناست وي لیکن پر بله خوا نه لاړي پر بله خوا نه لاړي د پارټي کارکون چې چا څه اخیستل هغه په خپله په بله لار لاړي هغه لاړل ستا اکاونټونه لرې شول اوس به ته خپله پارټي کوې اوس به ته پارټي جوړوې زه په مخه محمود خان په مخه موږ ټول په پسې پارټي به جوړوو ضلعو به ځو شمولیتونه به کوو دا به په عمل ثابتوو چې تاسې واستئ پارټي تر څنګ خوارۍ ورسېده نن سي نوی کیډر نوي ځوانان نوي ذمواران راغل پارټي څه حال شوه ډېره مننه کور ورکړه